تقلید کې دومره دننه تللي چې قرآن او حدیث یې پرېښودي، الله او د الله پیغمبر یې پرېښودي، دوی به د قیامت پر ورځ داسې شوی وایي. تباه شوي دوی څه دلاسه دي؟ اوس دغه واوره. وقالوا ربنا وی بدوی اے ربا زمنگا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا یقینا بدنیا کی منگا نخپلو مشرانو خبری منلیوی فاضلون السبیلا نو بیشکو یاغوی منگا گمراه کرو. چا خبری منگ منلیوی؟ مشرانو. ولوی دا پلار نکه زمونږ نه پوهېدي شو دغه خلکو ته یې واورېده یا الله موږ خو د پلار نکه خبره منلې وه، پیغمبر موږ پرېښودی و، حدیث هم پرېښودي و، قرآن هم پرېښودی و، دا خلک به داسې شوي وایي. ښه نو اوس څه کوئ؟ دغه مشرانو باندې خو تاسو ډېر مضبوط ولاړ وئ. د مشرانو په مقابله کې خو تاسو قرآن او حدیث والا به چې کنځلې کولې د هغوی سره مقابله کوله تر دې چې د هغوی وجلو ته هم تیار وئ. د سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او هاس کې شملي نظرانه مسرونه دل خپلواکي سنگرونو تزو په خندا او مستی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، عقیدوي بدعتیان، لا مذهب خناسان، ویکټوري اهل حدیث، هغوی یو تهمت لګوي او د تقلید په خلاف باندې د قرآن یو آیات پیش کوي او په هغې کې تحریف کوي. تهمت دا لګوي چې دوی په تقلید کې دومره ننوتي دي چې الله او د الله رسول یې پرېښی دی. لعنت الله علی الکاذبین. موږ د الله او د الله د رسول پیروي کوو د یو مجتهد په رهنمایي کې. تقلید دغې ته وایي چې د یو مجتهد په رهنمایي کې د قرآن او سنت پیروي وکړی شي. زموږ د اصول شاشینه لیولې تر تلویح التوضیح پورې په هر کتاب کې دا لیکلی شوي چې زموږ اول دلیل کتاب الله دی او دویم دلیل هم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خو زموږ او د وهابیانو په مابین کې دا فرق دی چې موږ قرآن او حدیث منو د یو مجتهد اعظم په رهنمایي کې. موږ الله او د الله د پیغمبر پیروي کوو د یو مجتهد په رهنمایي کې. دوی د الله او د الله د پیغمبر د پیروي دعوه کوي د دې زمانې د یو ډالر خور په رهنمایي کې. دوی د قرآن او د سنت د پیروي دعوه کوي د کونړي او پیښوري او باجوړي کوڅه ډب په رهنمایي کې. دویم د تقلید په خلاف دوی یو آیات کریمه پیش کوي او په هغې کې خطرناک تحریف کوي، تقریبا ځان د کفر سرحد ته رسوي په دې تحریف کې. آیات کریمه دا دی چې یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. کفار به په اور کې الله پاک اړی را اړی او دوی به هلته فریاد کوي چې الله پاکه کاش کې چې موږ د الله او د الله د پیغمبر پیروي کړې وی، او بیا به وایي چې موږ خو د خپلو مشرانو پیروي کړې ده. دا آیات د کفارو په باره کې نازل دی او دوی د مقلدینو په خلاف باندې پیش کوي چې د مقلدینو مخونه به مقلدین به الله پاک په اور کې اړی را اړی د څلورو مذهبونو مقلدین، او دوی به وایي چې کاش کې چې موږ د الله او د الله د پیغمبر پیروي کړې وی. په حرمینو کې 1400 کاله کیږي چې مقلدین امامان دي. نو دوی چې دا آیات کریمه د تقلید په خلاف باندې بیانوي، نو د دې مطلب دا دی چې د حرمینو دا د 1400 کالو امامان چې کوم مقلدین و ټول یو هم پکې غیر مقلد نه و، نو دوی به په اور کې الله پاک اړی را اړی د دې تقلید په وجه، او دوی به په اور کې دا چغې وهي چې کاش کې موږ د الله او د الله د پیغمبر پیروي کړې وی او د خپلو مشرانو پیروي هم نه وی کړې. امام بخاری رحمه الله د امام شافعي مقلدو، نو د دوی د دې فتوی مطابق به امام بخاری هم الله پاک په اور کې اړی را اړی معاذ الله، او دا چغې به وهي چې کاش کې موږ د الله او د الله د پیغمبر پیروي کړې وی. د وهابیانو شرح ده د مشکات الحق السری امین الله نیاز محمد کونړي لیکلې ده. د صاحب د مشکات په فلسفه کې لیکي چې دا د امام شافعي په مذهب
د امام شافعي مقلدو. نو صاحب د مشکات چا چې مشکات لیکلی دی نو د ده د فتوی مطابق به دیم الله پاک په اور کې اړی را اړی او دا چغې به وهي دا صاحب د مشکات چې کاشکې ما د امام شافعي صاحب تقلید نه وی کړی او د الله او د الله د پیغمبر پیروي مې کړی وی. صاحب د ابن ماجه او د ترمذي او د مسلم دا ټول مقلدینو. د امام بخاري استادان ټول مقلدین دي او خصوصا د احناف دي د امام سے مقلدین دي. د امام بخاري قابل فخر احادیث چې امام بخاري د ډیر فخر او ناز ور باندې کوي هغه 22 ثلاثیات دي هغه د احناف نه روایت کړي دي. 11 د مکی ابن ابراهیم نه، 6 د ابو عاصم النبیل نه او 3 د محمد ابن عبد الله الانصاری نه. دا د امام بخاري قابل فخر استادان چې امام بخاري ناز پی کوي دا به الله پاک د دې تقلید په وجه باندې په اور کې اړی را اړی او دا چغې به وهي دا د امام بخاري استادان دا د بخاري راویان چې کاشکې موږ د الله او د الله د پیغمبر پیروي کړې وی. نو مسلمانانو تاسو سوچ وکئ چې داسې مفتی مسلمان دی چې د امام بخاري په خلاف دا فتوا ورکوي او که کافر دی. د حرمینو د امامانو په باره کې د 1400 کلن تاریخ د اسلام کې چې د حرمینو کم امامان تیر شوي د هغوی په خلاف چې د دوزخي والي فتوا ورکوي دا مسلمان دی که کافر دی دا مفتی. د صاحب د مشکات په خلاف چې دا فتوا ورکوي دا کافر دی او که مسلمان دی. په دنیا کې تاسو سوچ وکئ 99 په زرو کې 999% مسلمانان مقلدین دي بلکې د دین هم زیات دي. صرف نیم په زرو کې 999 مسلمانان دي 99 برخې 999 برخې او صرف نیمه برخه پکې دا وکټوریان دي. صرف دغه به بچي د الله د عذاب نه او د ټول نور دا ټول مسلمانان د دې آیات مصداق وګرځول چې یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. تر دې پورې می د دې لامذهب خناس کفریات درته بیان کړم. د دې نه وروسته تحقیقي جوابونه د الله پاک په توفیق خطرناک درته ذکر کوم او ټول وکټوریت ته چیلنج ورکوم زما دي جوابونو ته دي زما په دې جوابونو دي رد وکړي. اول لامذهب خناسه په دې آیات کې خود الله او د رسول په مقابل کې د مشرانو د تقلید ذکر شوی دا د مقابل ټکي په خیال کې ساته. د الله او د رسول په مقابل کې د مشرانو د پیروي ذکر په دې آیات کې راغلی او د امامانو مقلدین ټول په دې متفق دي چې د الله او د رسول په مقابل کې موږ د امام سے پیروي نه کوو. موږ د نس په مقابل کې د هیڅ چا تقلید نه کوو او د امام سے هیڅ قولم د غیر متعارض نس نه دی مخالف. مو خود امام سے پیروي د الله او د الله د پیغمبر په مقابل کې نه کوو بلکې د الله او د الله د پیغمبر د امر مطابق کوو او د قرآن او حدیث د تشریح لپاره کوو. لا مذهب خناسه تا امامان د الله او د رسول سره مقابله کوونکي وګرځول دا د بل کفر. حالانکه امامان د الله او د رسول د حکمونو پابند او د هغې تشریح کوونکي دي. امامان دي د دې آیات مصداق کړه. مشرکانو به هم د خپلو پلارانو پیروي کوله او موږ د امامانو پیروي کوو. نو زموږ امامان دي د کفارو د مشرانو په شان باندې کړه لکه د کفارو مشران چې د قرآن او د سنت مقابله کوله. نو ستا مطلب دا دی چې د امامان هم د قرآن او د سنت مقابله کوي. مقابله کوونکي خو کافری نو امامان ستا په فتوا کافر شو معاذ الله. دویم لا مذهب خناسه په دې آیات کریمه کې خو تقلیدي مضموم ذکر شوی دی چې هغه د نس په مقابل کې د بل چا تقلید دی او همدارنګه د غیر مجتهد تقلید پکې ذکر شوی دی لکه ته چې د ابن القیم او د شوکانی او د هریچند اندو پسې رواني او موږ تقلید محمود کوو د مجتهد تقلید کوو د نس په مقابل کې نه کوو. دریم لا مذهب خناس چې دا ثابته کړي چې د کفارو مشران مجتهدینو مو خو د الله او د رسول خبره منو د مجتهد پر رهنمایي کې او دا خو د کفارو په باره کې الله نازل شوی د کفارو مشران غیر مجتهدینو. نو د مجتهد او د غیر مجتهد په غیر مجتهد باندې قیاسول بلکې مجتهدین په کفارو باندې قیاسول دا عین کفر دی. څلورم الزامن زه د لا مذهب خناس ته وایم چې ستاسو خو د خلو په ځای نور ځای وشکېدلو نور
بل ځای موش کولو د خلو په ځای باندې چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق دی. نو په دې آیات کې خو د تقلید ذکر نه دی راغلی، اطعنا د اتباع ذکر دی. د اتباع د پلرونو نفی ده، د تقلید د پلرونو نفی نشته. او غیر مقلدین اتباع و تقلید ته متغایرین وی، ومزمت احد المتغایرین لا یستلزم مزمت الاخر. دلته غیر مقلدین خپل مسلک چې د تقلید او د اتباع او د اطاعت په مابین کې مغایرت ده، د خپل مسلک دلته پریښودلو. دلته د اطاعت او د اتباع ترجمه په تقلید وکړه. پنځمه تقلید ګوره ورونو په دوه قسمه ده. اول جایز چې په اجتهادي مسائلو کې د مجتهدینو تقلید او اتباع ده، او دوهم ناجایز چې هغه د غیر مجتهدینو تقلید او اتباع ده. نو په دې آیتونو کې دویم قسم تقلید او اتباع ذکر شوی ده، ځکه چې د کافرانو پلرونه او نیکونه مجتهدین نو. نو د ناجایز تقلید او اتباع لوجه د غیر مجتهد د پیروي لوجه جایز تقلید او اتباع ته یعنی د مجتهد پیروي ته حرام ویل داسې دي لکه د سپۍ د شودو د وجه نه چې د غوا شودو ته یو څوک حرام وایي. غیر مقلدین وکټوریان دي دا ثابته کړي چې د کافرانو آبا او اجداد مجتهدین وو او د قرآن او حدیث شارحانو او د دوی مذاهب مدون مرتبو لکه د ائمه اربعه په شان باندې. شپږم په دې آیات کې په واضحو مسائلو یعنی په عقایدو کې د بل چا د پیروي نه منع ده او تقلید په غیر واضحو مسائلو کې کیږي. په دې آیات کې چې نظر وکړی شي نو د ائمه مجتهدینو د تقلید سره د لرې نم تعلق نشته، ځکه چې د کومو مسائلو نه چې مشرکینو د مکی انکار کولو هغه ټولې اعتقادي مسلې وي، یو هم پکې اجتهادي نه وه او د ائمه تقلید په اجتهادي مسائلو کې ده. دارنګې د دوی آبا او اجداد د الله نه باغیانو او دوی تقلید او اتباع کوله او ائمه مجتهدین د الله او د رسول په طریقو تلونکي دي او د دوی د طریقو ښودونکي دي. همدارنګه د مشرکانو آبا او اجداد اول درجه بعقل خلقو، بالعکس ائمه اربعه اول درجه عاقلان او نابغاګان د امت. همدارنګه د مشرکانو آبا او اجداد د علم نه بالکل لاندو او ائمه مجتهدین د علم غرونو. همدارنګه د مشرکانو آبا او اجداد خپلم گمراهانو او نورم گمراهان کول او ائمه مجتهدین خپلم په هدایت دي او نور تم د هدایت چراغونه دي. خلاصه دا چې قرآن کریم په واضحو مسائلو کې د مشرکانو جاهلانو گمراهانو پلرونو د پیروي یعنی د تقلید او د اتباع او د اطاعت نه منع کړی ده. د مجتهد د تقلید او د پیروي منع پکې نشته. غیر مقلدین دومره خیانت کوي چې د مشرکانو د آبا او اجداد صفات نه ذکر کوي چې دا کتمان د حق دی او د یهودو تقلید دی. غیر مقلدین ټول کوشش په دې کې مصرفوي چې خلق د ائمه اربعه او د تقلید نه واړوي او د یهودو مقلدین کړي.